بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. نو د استعاره او د مجاز د حقیقتو مجاز مرسله علاقات دا سنه بیان شو. دن سبق کې دا خبره کوي چې استعاره دا مجاز لغوي دی او که مجاز عقلی دی. مجاز لغوي په پیژنې تاسو کنه د لغت په اعتبار سره لفظ د معنا لپاره وځي شوی او پای کې استعمال نشي ته مجاز لغوي وي خو شوی او عقلی چې عقل لري نه دا لفظي حقيقي معنی په خودل مجازي معنی اصل د عقل بری کې تصرف دی. نو مصنف رحمت الله علیه وی چې دا مجاز دا استعاره مجاز لغوي دی او نور علماء کرام فرمایي چې دا مجاز استعاره مجازي عقلی ده. غوره مذهب کې د مصنف ته چې استعاره مجاز لغوي ده ناول هغه ذکر کړی دی د ریبل بیا دا غوځانه دلیلونه او مثالونه یې پیش کړو بیا هغه رد کړی دی. نو چې استعاره مجاز لغوي څنګه ده چې دا استعاره و ذکرل شوی ده د مشبه به لپاره نو سره پاره شوی ده یعنی نه صرف د مشبه لپاره او نه د معنی د مشبه لپاره نه د وځ شوی او نه د داسې معنا لپاره وځ شوی چې هغه عام د مشبه او مشبه به دوانو ته شامل وي. نو صرف وځ شوی د مشبه به لپاره نه د مشبه لپاره وځ شوی ده او نه داسې معنا لپاره چې هغه د مشبه او مشبه به دوانو لپاره سوي یو عام معنی وي. نو چې د مشبه به لپاره صرف وځ شوی ده او د مشبه لپاره استعماليږي یا یو عام معنی لپاره استعماليږي نو هغه د کوم څه د پاروسی پای کې استعمال نشو کنه وځ شوی د مشبه به لپاره ده او وځ شو د مشبه لپاره نو دا مجاز شو کنه وایي به معنی لکه ورې مونږ وایو رایت اسدا يرمي نو دلته دا اسد خو وځ شوی دی د حیوان مفترس لپاره کنه د حیوان مفترس لپاره وځ شوی کنه او حیوان مفترس دا مشبه به ده سره او د دې ته مشبه دا معنی عقلی یعنی د دې ته رجل شجاع مراد عقلی نو د دې لپاره وځ شوی نه ده کنه واو شوی دی معنی وځ شوی نه ده کنه نو دا مجاز لغوي شو او نه د یو عام معنی دا غستې شي چې راغت باندې شامل وي. اگر ته دې چې رایت اصلا يرمي او ته چې اسد نه مراد حیوان مفترس دی دا حیوان دی عام حیوان دی حیوان مجتری بهادر حیوان نو منځري ته مڅ څه کوي چې دا حیوان مجتری دی چې دا تا وای نه دام حیوان دا دغه په کې حقیقت ده لکه څنګه چې ته د زید سره میلاو شي اته لکه زید د سړي سره میلاو شو نو د زید نه سړي والا معنا غسل له حقيقي معنا ده مجازي معنا نه ده لکه د لپاره دا وځ شوی دی کنه سړي لپاره دا وځ شوی دی کنه وایي به معنی دا وې به د خپل مسلک وي. وعلم بری خبره باندې ځان په حقا انهم اختلافو چې علماء کرام اختلاف کړی دی په بری خبره ان الاستعاره مجاز لغوي او عقلي چې ما استعاره مجاز لغوي او عقلي دی فالجمهور جمهور علماء کرام او مصنف بری باندې على انها مجاز لغوي چې دی و چې دا مجاز لغوي دی بمعنى معنی دا انه لفظ استعمل في غير موضوع له لعلاقه المشابهات لکه دا د لفظ دی چې وذکر شوی دی دا غیر موضوع له لپاره د علاقه د مشابهت نه ودليل په دې باندې چې په کومه خبره باندې انها دلیل انها الاستعاره مجاز لغوي چې د استعاره مجاز لغوي دی كونها موضوعه للمشبه به لا للمشبه واذا وذكر شيء للمشبه به لپاره نه د مشبه لپاره ولا للاعم منهما او نه د یوتسع عام معنی لپاره چې دا مشبه مشبه به ورنه عام دي من دای لپاره وځ شوی نه نه او استعمالي بګي جدا غیر موضوع له شو کنه وایي فاسد في قولنا لك اسد زنګري قول کې رايت اسد يرمي موضوع لسبع المخصوص دا وذکر شوی دا درنده مخصوص لپاره لا بالرجل الشجاع د رجل الشجاع لپاره نه دی وځ شوی د رجل الشجاع لپاره وځ شوی نه چې استعمالي بګي جدا غیر موضوع له شو کنه اواز راکوي ولا لمعنى اعم من الرجل والسبع او نه د عام معنی لپاره وځ شوی چې هغه دا رجل او د سبع دوار نه عام چې لکه حیوان المجتري شو بهادر حیوان مثلا ليكون اطلاقه عليهما حقيقه د وجه د نه چې اطلاق د دوان په معنی حقیقتا ک اطلاق الحيوان على الاسد والرجل الشجاع لکه اطلاق د حیوان په اسد باندې پر رجل الشجاع باندې تکه د عام
وهذا معلوم بالنقل عن ائمه اللغات قطعا او دا خبر معلومه شوی دا نقل دا ائمه لغتنا یعنی ائمه لغت دا وی دي چې دا استعاره د مشبہ به لپاره وځ شوی دا او په مشبہ کې استعماليږي نو دا دغه مجاز لغوی دی خو شوي او دا علماء کرام ولي فاطلاقه على الرجل الشجاع اطلاق على غير ما وضع له واطلاق د دې پر رجل شجاع معنی دا اطلاق د بغیر ما وضع له ما قرینه مانعه سره د قرینه چې مانع عن اراده ما وضع له سره د موضوع له د اراده نه لکه پوه شوي فيكون مجازا لغويا نو دا څه شو وفي هذا الكلام دلاله او په دې کلام کې دلالت على ان لفظ العام اذا اطلق على الخاص لفظ عام کله چې دې اطلاق کله شي په خاص باندې لکه عام لفظ او دې اطلاق کله شي په خاص باندې لکه انسان دی دې اطلاق په دغه باندې وشو په زید باندې یا د زید باندې اطلاق د انسان وشو نو دا دې په حقيقي معنی مراد مجازي باندې مراد لا باعتبار خصوصي بل باعتبار عمومي باعتبار د خصوص نه بلکې باعتبار د عموم سره فهو ليس من المجاز في شيء دا مجاز نه شي کما اذا لقيت دین لکه ته ملاقات وکړې د سره او فقول د تبيوي چې لقيت رجلا ما د يسري سره ملاقات وکړو یا من انسان سره ملاقات وکړو یا من حیوان سره ملاقات وکړو نو بل هو حقیقت ده حقیقت ته ولی اذ لم يستعمل اللفظ الا في معنى الموضوع له ځکه لفظ مستعمل شوی نه مګر په معنی موضوع له کې استعمال شوی واښو دې باندې نو دې دا معلومه شو چې جمهور وایي چې دا مجاز د استعاره څه شری مجاز لغوی دی ځکه مجاز لغوی دی چې دا وځ شوی د مشبہ د لپاره نه دی بلکې دا صرف د مشبہ به د لپاره وځ شوی دی خو چې د مشبہ د لپاره استعمال یا د دې معنی لپاره چې هغه نو دا بیا مجاز لغوی شو بغیر موضوع لغوی استعمال شو په دې باندې پوه شئ وقيل سرت به مسلک ذکر کړي چې به مسلک په دې کې راځي چې دا استعاره مجازي عقلی دی د دې خلاصه دا د دې مسلکو چې دا استعاره مجازي عقلی څه کوي چې دلته کلا په مشبہ به باندې موږ د مشبہ اطلاق کو یعنی په حیوان مفترس باندې په اسد باندې موږ د رجل شجاع اطلاق کو نه بدی کې بلاول دا ادعاء داخل شي دا مشبہ به د مشبہ به په افرادو کې با ادعاء دا ادعاء معنا چې موږ په دعوی سره دا په دې باندې داخل کو زبردست نه سره او بیا به داغه جنس نه وګرځو چې موږ دا پای په ادعاء پای کې داخل کو نو دا او بیا پای کې استعمالي کې سره پار څه شوی نه پای کې دا داخل کو او بری کې استعمالي کې دا حقیقت مجاز نه لري لکه موږ وایو کنه چې لقيت اسدا يرمي یا لقيت زيدا اسدا نو بدی کې بدا رجل شجاع دا رجل شجاع دا مشبہ دا موږ د مشبابین افراد نو وګړو ادعاء معنی په دعوی سره موږ دا بریګه د افراد نو وګړو ادا ول موږ بریګه ادعاء داخله لري تری و چې دی وای وسو نو دا مشبہ الاول د مشبہ به دا افراد نو وګړدي نو چې مشبہ به دا افراد نو وګړدل او بیا په دې باندې یو معنی اطلاق کیږي نو چې اطلاق د دې باندې معنی کیږي نو موضوع لو شو خو شوي نو د لغت په اعتبار دا بری کې داخل له چې داخل له په دا حقیقي معنی ده وځ دا بری کې ته ور داخله داغي درې وجې دغه د پرو بیا زما وقيل ویل شویني انها جل استعاره جل مجاز عقلي دا مجاز عقلي ده معنی دا ده ان تصرف في امر عقلي لا لغوي چې بری کې تصرف په امر عقلي کې شوی دی په لغوي کې نه شوی څنګه شوی دی په اخر کې وګورئ لانها لم تطلق على المشبه ځکه اطلاق نه کیږي پر مشبہ باندې دا اسد اطلاق نه کیږي پر رجل شجاع باندې الا بعد ادعاء دخوله مگر رسل دا ادعاء داخلو دلینا چې دخول المشبہ فی جنس المشبہ به چې ادعاء موږ داخل کو دا مشبہ به په جنس کې لان جعل الرجل شجاع فردا من افراد الاسد چې وګرځول بشي دا رجل شجاع دا افراد د اسدنا کأن استعمالها گویا کہ استعمال لري استعاره په مشبہ کې استعمال فيما وضعت له دا موضوع له کې شو لکه پوښتنه مې باندې دا مشبہ دی د مشبہ به د افراد نو وګرځولا مشبہ دی د مشبہ به په افرادو کې داخله کړلا نو چې دا پای کې داخله شو بلې باندې بیا په معنی موضوع باندې دلالت دا حقیقت دی دې خبره باندې پوښوي وځ دا وایي چې ادعاء ان بدا مشبہ په مشبہ به کې موږ ولې داخلو منداغي وجنه دا یې درې وجې دي ګوره دا خبره کمنګ دا مشبہ به د افراد نه ونه ګرځو
مشبہ دا مشبہ به دا افرادو کې ادعاء داخل نکو نو بیا با د چکهار یو اسم چې د یو لفظ نه بل لفظ منقول شوی یو معنا نه بل معنا د منقول شوی دا غي د استعاره ول پکار دي او دې د استعاره نه وای استعاره خو دې ته ځکه وای چې په دې کې ادعاء دا معنا حقيقي پکې موجوده ده ادعاء دا معنا حقيقي سره واښوي دې معنی نه کدا پکې ته ونه غړي کنه نو بیا با هر لفظ چې منقول شوی نه د استعاره وي لکه په دې کې هم ګوره په دې استعاره کې لفظ د معنا موضوعونه غیر موضوعه ته منتقل شوی دی کنه لکه اسد چې رجل شجاع د حیوان مفترس دا بل معنی دا وړي کنه او په دې کې کنه اصل معنی ته خیال نه ساتي او دا رجل شجاع ته د افراد نه ونه ګرځي نبي به هر څومره الفاظ منقول شوی دي ناغي ته بتاو استعاره وي او حال دا چې هر لفظ منقوله ته چدن دا دغه نه ویل کیږي استعاره نه ویل کیږي یو خرابي به راشي دویمه دا عداره دا مقوله ده چې لګاوي کې الاستعاره دا ابلغ د حقیقتنا استعاره ابلغ د رسنا د حقیقتنا ځکه په حقیقت کې صرف چې نه دا معنا حقيقي مندل کېږي معنا موضوعه مندل کېږي او په استعاره کې معنا موضوعه هم او د دې سره دا معنا مجازي چې کومه ده دا هغه په ادعاء په داخله ده نو د دې وجه نو چې استعاره د ابلغ د حقیقتنا نه کتبه کې دا استعاره په استعاره کې دا معنا مشبه د مشبه به په افرادو کې داخله نه کې نو بیا به استعاره د حقیقت نه غوړه نشي ځکه استعاره کې هم بیا دغه معنا حقیقي ده او په مجاز کې هم دغه معنا حقیقت کې معنا موجوده ده نو بیا واپکه د استعاره به ابلغ نشي ځنه واښو به معنی او درېم هو چې دا ویل فضا بیا وانما قلنا بشك من غوايو سوای منغا چې انها لم تطلق على المشبه اطلاق نه کولېږي پر مشبه باندې الا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به مگر رسولنا چې دا دعوه وکي چې دا مشبه د مشبه به په جنس کې صدا داخله ده مشبه د مشبه به په جنس کې صدا لانها لو لم تكن كذلك کچرته د سیونه کې مطلب دا کنه چې دا مشبه به مشبه ادعاء ان مشبه به جنس کې داخل لګي نو دا طریق خبره بلازم راشي لازم نمبر 1 لما كانت استعاره نو دا بیا استعاره بنوي ولې لان مجرد نقل الاسم ذکر صرف محض نقل کې د اسم یو منتقل کېدل لو كانت استعاره کذا استعاره وي نو لكانت الاعلام المنقوله استعاره نبي به هر علامه چې منقول شي هغه د موږ استعاره ویلا وای د استعاره نه ویل کېږي استعاره ورته ځکه نه ویل کېږي چې باید صرف یو لفظ بل یو نه بل ته منتقل شوی دی او په استعاره کې دا مشبهات مشبه به د جنس ته ګرځیدل او بیا له منتقل شوی دی لکه پوه شوي ولما كانت الاستعاره ابلغ من الحقيقه او استعاره بیا ابلغ نه د حقیقت نه لکه مشهور ده او قاعده ده چې استعاره ابلغ وي د حقیقت نه نو دا ځکه چې استعاره کې معنا موضوع او مراد وي او په دې کې دا مشبه به جنس کې داخل وي بیا ته وتلی او په حقیقت کې صرف معنا موضوع وي نو کته په دې استعاره کې دا معنا مشبه غیر موضوع له دا په افرادو کې داخل لګي نو استعاره بیا ابلغ نشي حقیقت نه لکه پوه شوي ولما كانت الاستعاره ابلغ من الحقيقه او نه بشي استعاره ډیر زیات بلیغ د حقیقت نه بلکې مساوي بشي د لپاره اذ لا مبالغه في اطلاق الاسم لکه مبالغه نشته د اسم په مطلق ذکر کولو کې المجرد چې خالی وي د دعوینا عن عاليا عن معنا او لغوي چې خالی د معنی مخنه لکه پوه شو به معنی ها دریم نمبر وای ولما صح ان يقال لکه مونږ وای رأيت اسدا تاوي کنه او مراد تر دې زید واخلې نو دا ځکه چې دا زید تا پر اسد کې ادعاء نه داخل کو نو کدا ته پر کې ادعاء نه داخله یعنی دا مشبهات مشبه به په جنس کې ادعاء نه داخله نو دا بیا وې اساسي نه دي چې رأيت اسدا نو مراد زید واخلې دا غسل تر پر به صحیح نه دي واښو به معنی ها ځکه چې کله دا د اسد وي نو د نوم پکې خودو باندې اسد نه ګرځي منظره ګرځي نه د نوم پکې خودو باندې منظره نه ګرځي لکه یو سړی خپل جوړه اسد نوم کې خودو نو اسد خو د نوم دی او د دې نوم کې خودو په ذریعہ سره دا منظره شو نو پدې کې دا جعل لفظ دی نو دا متعدی دو مفعول ده نو جعل لفظ دا دو دا لپاره دي
یو دا چې دا متعدی فو مفعول ته چې کله نو مفعول د متعدی نو دا جعل په معنا صیر او صیر ولګي د حالت نه بل حالت منتقل کېدلو وو شو به معنی او دویم دا چې د لفظ د معنا لپاره ثابتای لکه ته جعله الامیر نو جعله الامیر بداله چې کله هغه کس هغه په حقیقت کې امیر ګرځولای وو شو به معنی نو ای دلته چې کله هغه امیر په حقیقت کې ګرځول نو ته جعله الامیر ویل شي نو دلته رأيت اسدن او ته اسد نه جن دا منظره جوړ کې نو دا پدې کې نه سيږي وو شو به معنی نو بیا په داسې نو دا پدې کې ادعاء داخل دی ولا ما صح او دریم لازم دا چې نه به صحیح بیا به نه صحیح اي قال چې سړی وی لمن قال هغه چاته چې ویل شي هغه چاته چې وی رأيت اسدا اراد زيدا چې ما اسد ولا مراد دې نسوي زید انه جعله اسدا چې دا ګرځول دا سو اسد نو دا اسد ګرځول دی لکه دا رأيت اسدا نو کدا زید ته پدې کې اتعاء داخل لګي نو دی وای د څه ویل شي چې د اسد نه دی چې ما رأيت اسدا او مراد دې نه د منظره وخت چې منظره مول زید نه منظره خو نه جوړول کنه د زید نه منظره نه جوړیږي انه جعله اسدا جدو د اسد كما لا يقال لمن سمى ولده اسدا لکه څنګه چې نو لګي اچھا د کم کس خپل بچی اسد نوم کیږي سو نه لګي چې انه جعله اسدا چې دا نفس کو منظره جو لکه پوښوي لان جعل اذا كان متعديا الى مفعولين كان بمعنى صير زګه جعل چې کړه دوه مفعول د متعدین دا په معنی د سبانی صير ویل کیږي یعنی صير یې پر راځي یو حالت بل حالت منتقل کېدلو ويفيد اثبات صفه لشيء او فائدہ ورکوي د یو څه د پاره د صفت ثابتولو فائدہ ورکوي د یو څه د پاره د صفت ثابتولو حتى لا يقال چې نه ویل کیږي سنه ویل کیږي جعله اميرا چې دا ګرځول دی امیر الا وقد ثبت فيه صفه الاماره مگر پدې کې چې هر ودا ویل کېږي جالو امیر چې کله دا پدې کې صفت د امارت ګرځولای هغه باندې خبره باندې پوښوي ها نو وګوره اوس خبر لرا شي چې دلګي دا مشبہ ته مشبہ به په جنس کې داخل کو نو ادعاء انده پدې کې داخل شو نه معنی موضوع شو کنه او وا پدې کې داخل شو بیا هم تر دې نه اړه او په دې خپل معنی موضوع باندې دلالت نه کوي بلکې بغیر معنی موضوع باندې دلالت کوي او دا ټول کار کوي د عقل په اعتبار سره نو دا مجازي عقل شو مجازي لغوي نشو واښوي دا دلیل نه وي دا خلاصه و اذا كان نقل اسم المشبه به الى المشبه تابعا لنقل معناه اليه وکله چې وګړو ولا شو نقل د اسم د مشبه به اسد ته کنه اواز راکوي دا تا وګرځو نقل د مشبہ به دی وکړ یعنی اسد نه منقول کو ما رجل شجاع ته مشبہ رجل شجاع ته ولی تابعا لمن نقل معناه الیه دا وجه تا دا به کول دا چې نقل شي د معنی دی دا به معنی انه اثبت معنی دا نه چې تا ثابت کړو د مشبہ لپاره د رجل شجاع لپاره معنى الاسد الحقيقي ادعاء معنى الاسد حقيقي ادعاء ثم اطلق عليه اسم الاسد بیا به مشبہ باندې اطلاق د اسم اسد شو نو كان الاسد في مستعملا فيما وضع له نو اسد دا په معنی موضوع کې استعمال شو ځکه چې دا مشبہ تر دې جنس نه کړو نه کنه فلا يكون مجازا لغويا دا مجاز لغوي خو نشو بل عقليا بلکې عقل شو ولې معنی دا ان العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الاسد دا عقل جنن دا رجل شجاع ګرځول د جنس د اسد نه وجعل ما ليس في الواقع واقعا وجاز عقلي اگر دول دا هغه څه کوم چې په واقع کې واقع نه وي نه مجاز عقلي لکه پوه شو به معنی خلاصه را شو ګره چې مجاز استعاره مجاز لغوي دا او مجاز عقلي دا جمهور او مصنف رحمت الله علیه چې استعاره مجازي لغوي ده ځکه چې دا استعاره او ذکر لشوی ده د مشبہ به د پاره او دا یعنی اسد چې نه دا وز شوی د حیوان مفترس ته پاره نه حیوان مفترس ته پاره وز شوی او دا دلالت کوي پر رجل شجاع باندې نو دا د لغت په اعتبار سره وز شوی او کم څه د لغت په اعتبار سره وز شي او پای کې استعمال نه چنده مجازي لغوي نه لهدا دا مجازي لغوي ده واښوي او نور علماء کرام وایي چې دا استعاره دا مجاز عقلی ده ولی مجاز عقلی ده ځکه دی وایي کنه چې لکه په دې مشبہ چې نن دا رجل شجاع ده او مشبہ به چې نن دا اسد ده مشبہ به چې نن دا اسد ده یعنی حیوان مفترس ده نو ایدل کې ادعاء ان دا مشبہ د مشبہ به د جنس نه ګرځیدل الله ادعاء مشبہ د څنګه ګرځیدل الله دا مشبہ به د جنس نه ګرځیدل الله یعنی دا رجل شجاع د اسد د افراد نه ګرځیدل ادعاء
نو دا لفظ چې بدی د جنس نه ګرځیدل او بدی کې استعمال چې نو دا حقیقت دی کنه نو دا مجاز لغوي نشو. وس دا خبره الاول ثابتای چې راکه دا ادعاء ان مشبب او مشببی کې ولې داخله ده نو ادعاء ان کله مشبب او مشببی کې موږ داخله نه کو نو دا درې خبره و بیا درې خرابیان به لازم لشي. نمبر 1 په دا راشي چې بیا به هر یو اسم چې منقول شوی نو هغه د استعاره ویل پکار دي او حال لري چې هر یو لفظ چې منقول شوی د استعاره نه ویل کیږي بلکې استعاره دي تعالی وایي چې کله دا پدې کې هغه معنا حقيقي معنا مجازي پدې د افراد نوي او بیا هغه چې نه دا مشبه مشببي د جنس ګرځیدل او ادعاء پای کې داخلي او بیا هغه بل لفظ منقول شوی نو دا ورته ویل کیږي آیت استعاره ویل کیږي. او دویم دا خبره د علماء و بیا غلطه چې استعاره د ابلغ د حقیقت نه ځکه چې په حقیقت کې معنا موضوع لګودا او په استعاره کې کته ادعاء ان مشبه مشببی د جنس نه کړي ناغه حقیقت به معنا مساوي شو نو ادعاء ان بدا مشبه مشببی د جنس نه کړي. او درې مدا دا چې لکه کدا مشبه مشببی په جنس کې ته داخله نه کې ادعاء نو بیا رأیتو اسدن کته وې او ته چې مراد دینه زید دی نو دا اغستل دا معنا کول بیا صحیح نه دي ځکه چې ته رأیتو اسدن نو خامخا دینه مراد چې او ته زید عقل نه دی دا مطلب نه چې زید ته اسد وګرځو ځکه زید ستابه ویلو سره اسد نه ګرځي پوه شو به باندې. او د دې لپاره د جهالت کې و جهالت چې کلمه مفعول د متعدی نه او سیده لپاره صفات هم ثابتای او په مان د سیر باندې ګرځي. وس خلاصه دا وس د اخره کې خبره دا شو چې ګوره دل کې د مشبه د مشببی په جنس کې منګه ادعاء داخله کړله او بیا هم په دې باندې دلالت د حقیقت شو مجاز لغوي نشو او بیا په عقل په لحاظ سره دا ته په دې کې داخله او بیا ته ورستو وباسه دا کار ټول د عقل بچری سره کې دا مجاز عقلی شو. پوه شئ وس بدی خبره باندې چې دا مجاز عقلی پرې باندې بلې دوه مثال ذکر کړي نه نه پس ورته مصنف بیا پاړه مې چې روز دا خبرې غلطی دي لا ولې دې ځکه غلطه ده دې مې ځکه غلطه ده دې مې ځکه غلطه ده هغه خبرې باندې پوه شئ تاسو ها واړو